السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. تاسو خدای وبخښه، مسلمان دپاره کامیابی او کامیابی ده. مسلمان او مومن ناکام نه وي، دی همیشه کامیاب، که دنیا کې وي او که په آخرت کې وي، برزخ کې وي که میدان د حشر کې وي، هر ځای کې دی کامیاب دی. قرآن کریم کې ځای په ځای الله جل شانه دغه خبره ذکر کړې ده مختلف تعبیرات سره. او مومن د الله جل شانه دوست وي، او د الله دوستی چې د چا نصیب شي د هغه باندې دنیا کې کمه شته نه، په آخرت کې شته. مومن چې کوم لاره اختیار کړي په دنیا کې، هغې ته صراط مستقیم، دین اسلام او د هدایت لاره وي. مومن په صفاتو سره پیژندل شي چې الله او د الله پر رسول باندې ایمان وي. مومن شریعت محمدیه چې کوم دین الله جل شانه په سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړو، هغه دین خپل کړی. هغه دین څه اصول دي، قواعد او ضوابط دي، څه د هغې فروع دي، احکام دي. مومن د یو خاص خاندان سره تعلق نی، هر خاندان سره چې دا مومن کېدی شي، که هغه د خلکو په نظر کې سپک او نیچ خاندان ولري، که هغه کلال وي، که چمیار وي، که میا وي، که مولا وي، که سید وي، مومن جوړېدی شي. او مومن تعلق د مال سره او د عہدې د منصب سره نه دی. کور یم نی، هغه اعلی مقام حاصلولی شي په کردار سره، په عقیدې سره، په صفاتو سره، او اخلاص فی العمل سره، په عمل کې اخلاص وي. خو دغه مومن چې په کومه لار باندې روان وي، صراط مستقیم او دین اسلام، په دغه لار کې دته شکمار ناستي، شکماري وي، راهزن. لکه څنګه چې ته په یو لار باندې ځې، تا سره عظیمه سرمایه ده، جواهرات دي، بل یو قیمتي شی دی، او چې په لاره ځې، په لاره کې شکمار ناستي، د ټوپک په زور، د تماچې په زور، چاړه چاقو تا نه واخلي، یعنې ستا سر خطره ده. نو دغسې د دین اسلام هم رهزن دي. هغه تا باندې ایمان نه دی پرزو، په تا باندې دین اسلام نه دی پرزو، په تا باندې فلاح او نجات نه دی پرزو، او پتا باندې جنت او د آخرت کامیابی نه ده پیرزو.
هغه نه سودیږي په تا باندې. هغه وایي چې د سره دا نی. هغه رهزن 3 څیزونه دي، یو شیطان دی، یو نفس دی، او یو ستا په انساني شکل کې خراب ملګری دی، یا به داسې ووایو خراب صحبت او مجلس. دا 3 څیزونه سړی خرابوي او دا د دې لارې رهزن دي. چې کوم سړی مؤمن وي بس یا به شیطان شوکی د لارې نه بیړی، یا به نفس اړی، یا به خراب صحبت، خراب مرګره، ماحول، سوسایټي دا اړی. شیطان دا څه شی دی او دې څنګه انسان اړی؟ قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو تم دشمنی پر پکڑے رکھو، دشمنی پر لے لو. د سره سلوک دا ستا دشمن دی، دی په دشمنی اونیسا، د سره دوستی مکو. په لاره کې ستا دشمن په دنیا کې د شیطان نه علاوه ستا د ځمکې دشمن دی، ستا د کور دشمن دی، ستا د ذات دشمن دی، وغیره وغیره. هغه په مختلفو طریقو سره د هغه ستا روغ راتلی شي، ته د هغه د شر نه بچ کېدی شي. چرته رشوت ورکې نه دی پرېږدي، ته په حق یې، لیکن یو انسان دی، هغه حکومت دی، حکمران دی، که بل څوک دی، تا ته وایي چې د دومره دومره پیسې راکړه، ته به رشوت ورکې، تا ته به هغه لار درکړي. بیا بعضې دشمن سره به ته روغه وکړې، تا ته به هغه روغې سره به دې پرېږدي. بعضې دشمن وي ته به هغه سره پسته ژبه وکړي، خوږه ژبه، هغې سره به تا پرېږدي. مال به ورته ورکړې، مال سره به پرېږدي. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه 2.5 کاله یا 3.5 کاله عمر او په ایران کې او د حق په تلاش کې د هلته نه ووتو. بیا موصل، مختلفو جزیرو د تلو، ملکونو د تلو ګرځېدو، بیا په آخر کې مدینې منورې ته راورسېدو او مختلفو خلکو غلام جوړ کو، حالانکه او د خپل علاقې د سردار زوی. او بیا یو وی زما غلام دی، په زور باندې به ګیر کو، دومره پیسې راکړه. د څاروي ځان سره ساتلی و، پیسې ګټلې وې، مزدوري کوله. دی وایي چې هغه غوا مې ورکړي، ما مدینې منورې ته ورسوي. سره د هغې مال ورکولو به بیا وایي چې دا زمونږ غلام دی، بیا یې په چا خرڅ کړه، یو یهودي باندې، هغه په بل باندې مدینې منورې ته رالو. مکه مکرمه کې بعضې مسلمانان هغه هجرت کولو، کفار مشرکین به دې تاو شو، ورته وایي چې نه دی پرېږدي. وایي زما په دې مې پرېږدی چې زما مکه کې جیداد دی او دومره مال مې دی، هغه ستاسو شو. وایي او د هغه ظالم او مشرک نه به الله ځان خلاص کو، مدینې ته به رالو، مال به ورکو بدله کې. لیکن شیطان داسې دشمن دی چې هغه نه په مال راضي کېږي، نه په روغه باندې، نه په پسته، نه په سخته، په هیڅ صورت کې هغه سره په هیڅ صورت کې ستا روغه نشي راتلی، تر څو پورې چې هغه الله جل شانه دې زمونږ د ټولو حفاظت وکړي. ایمان یې تا نه نی غشتی، هغه نه راضي کېږي. وړه ګناه کې به دې مبتلا کېږي، بیا به دې په غټه ګناه کې مبتلا کړي، بیا به ستا د ایمان په باره کې دا وپیچ کوي چې په څه طریقه تا د ایمان نه خلاص کړي. کله سړی غوسه کې راشي، ایمان ته لاړ شي. کله سړی د دنیا په محبت کې راشي، ایمان ته لاړ شي. کله سړی په مشکل کې ونخلي او یو کس ورته وایي هغه انساني شکل کې شیطان راسي، دې مشکل نه دې زه خلاصوم، خدا کار وکړه، ایمان نه خلاص شي. هغه به انګریز وي، پیرنګي وي، هغه به یهودي. حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیمار و، حکیمان او طبیبان په باندې رالل، تیر شل، چا علاج ونه کړی شو. شیطان دروازه وټکوله. د ایوب علیہ السلام یو بیبي چې هغې خدمت کولو، هغې ویې څوک یې؟ ورته ویې طبیب یم، شیطان.
نو ته وایي چې ما اورېدلي ستا خاوند بیمار دی، وی چې او وی زه به یې ښه کم، خو ته به وایې چې دا ده ښه کړی دی، دومره کر درته به وایې چې پیسې به څومره راخلې وي، نورې پیسې مې نشته، صرف دغه ای خو ستړي شوي په علاجونو. ایوب علیہ السلام د الله پیغمبر و، امتحان و، الله پاک انبیاء کرام په مختلف امتحاناتو کې چولی او دای قوم ته خولی دي، خلکو ته خولی دي چې زما امتحان زما په نیازولو باندې، زما په انتهایی مقربین و بندگانو باندې څومره سخت دي. ځکه د الله رسول فرمای اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سخترین امتحانات انبیاء کرام کے ہوتے ہیں، پھر جو ان کے قریب ہے، پھر جو ان کے قریب ہے. د انبیاء ته نږدې څوک وي؟ تقوا د کردار، د اخلاص، د ایمان په لحاظ سره، لکه حضرات خلفای کرام، خلفای راشدین، دا محمد رسول الله ته نور خلکو کې زیات نږدې، عشره مبشره دا ورته نور خلکو کې زیات نږدې و. ایمان تقوا په لحاظ سره، په دین باندې عمل کولو په لحاظ، د انبیاء د کردار غونه کردار اختیار کړي د هغې امتي، هغه کس نږدې. صرف د رشتې نزدېکت نه دی مراد، په رشته کې خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ابو طالب نږدې و، ترې و او ډېره مرسته هم کړې وه، ډېر پې مینه هم و، د خلکو دشمني هم په خپل سره غشتې وه د هغې دپاره. شاه ابي طالب کې د 3 کالو لپاره نظربند هم و، د کفر او شرک په حالت کې مسلمان نو. عرض مې دا کولو چې شیطان هغه د ایوب علیه السلام بیبي ته ووایي چې صرف ته به دومره وایې چې ده ښه کړی. نن سبا دغه الفاظ هم په خوله باندې ډېر زیات راځي. الله پاک زموږ د ایمان حفاظت وکړي. د سبب په درجه کې نسبت کولی شي، لیکن چې عقیده خطا نه کړي، او عقیده دا ده چې استهزار کو، حقیقت کې دا شی ماته راکړی الله دی، لیکن راغلی په لار د تجارت دی، دا غله الله راکړې ده، لیکن راغلی په لار د زراعت ته، کاشتکاری زمینداره مې کړې ده. دا شی راکړی الله جل جلاله دی، لیکن خدای راغلی راته په دکاندارۍ په لار دی، ځکه چې دا دنیا دارالاسباب دی، هر څه خدای ورکوي، لارې مختلفې. ډېر خلک د هغه لارې ګرویده شي، د هغې عاشقان شي، او چې دا دکان نی بیا به زه څه کوم، چې دا کارخانه نی بیا به زه څه کوم، چې دا فیکټرۍ نی بیا به زه څه کوم، چې دا ځمکه مې نی بیا به زه څه کوم. نو ایوب علیہ السلام بیبي وی چې خاوند مې دومره سخت بیمار دی، نو دا یو ټکی وشو نو څه به وشي؟ خاوند نه تپوس کوم، خاوند ته چې لاړه نو ایوب علیہ السلام ورته وایي چې ما خدای ښه کړي نو زه به تا 100 ډنډې وهم. دا خو شیطان و، دا د شیطان خبره مانې ده. مونږ چې داسې مصیبت کې گرفتار شو، الله مې دې وساتي. سخت امتحانات دي، معمولی امتحان سره مونږ خویږو، لکه سړی چې په سیند کې ډوبېږي، چېرته د ونې څانګه او جړلی لاس ته راشي نو دی هر ډکي ته لاس اچوي چې بچ شم. دغه وخت کې چې کوم دی نو انسان بیا کله یو طرف ته منډه، کله بل طرف ته منډه. کامیاب انسان هغه دی، د دنیا د وجود خو یو ځل ختمېدونکی دی، مرګ خو راځي. کله سړی په سیلاب کې لاړ شي وبهیږي، کله په خپل کټ پوزي باندې مړ شي، کله د دشمن له لاسه مړ شي، کله پې څوک ظالم زیاتې وکړي، یو ځل مرګ دی دا راځي. لیکن چې ایمان سړی خطا نه کړي. څومره کسان په غزه کې، په فلسطین کې شهدا شو، اوس هم د هغوی د ایمان حالت په دې وخت کې چې وګوري سړی حیران پاتې شي، چې دشمن په سر ولاړ، سره د ټوپک او غیر چاپېرې تړلی، او د هغه صرف خوله ګویایي، خوله چلولی شي، سر یې ورته تړلی دی، لاسونه یې تړلی دي، خپې یې تړلی دي، داسې تړلی دي چې ماتېږي، دومره سخت یې تړلی، خو خوله یې ازاده ده. هغه وایي چې نه، نشي وړلی د هغې خبرې. حضرت بلال رضی الله عنه ابو امیہ ابن خلف سختو تکلیفونو ته مخامخ کولو، په سینه به ورته کاڼی کېښو، په پوړ کې به بند کو، بیا به لوګې ور پرېښو، پس لاره کې به راښکلو، په خپو کې به ورته پړې واچول، لیکن هغه یو خبره به یې کول، الله یو دی، الله یو دی، الله یو دی. عرض مې دا کولو چې یو راهزن د دې لارې هغه شیطان دی. شیطان سړی ګمراه کوي، او شیطان دا یو وجود دی. اوس داسې خلک پیدا کېږي
مختلف قسم. بعضی خلک د شیطان انکار کوي چې بد خصلت شیطان دی او ښه خصلت فرشته ده، نه شیطان شته او نه فرښتې شته. کوم سړی چې د فرښتو منکر وي دا مؤمن نه دی. قرآن کریم کې د دې مخلوق تذکره ځای په ځای الله جل شانه. او آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. په پیغمبرانو ایمان، په فرښتو ایمان، دا د ایمان جز دی. چې په فرښتې ایمان نه دا سړی مؤمن نه دی. دا چې خلک شته دی چې هغه نه مني. کوم دي؟ مونږ خو لیدلي نه دي. هر یو د منلو شی ښکار نه، بلکې د منلو شی همیشه پټ وي. دې ته وایي ایمان بالغیب، چې څرګند شي د هغې اقرار او اعتراف هر یو سړی کوي. په دنیا کې کافر حساب کتاب نه مني، آخرت نه مني، جنت او دوزخ نه مني، لیکن مرګ ټول مني. ولې؟ ځکه چې د مرګ مشاهده کوي، ټولې ویني. د ده په وړاندې د ده پلار مړ شو، د ده یار دوست مړ شو، د ده د کلي محلې کس مړ شو چې ورسره پاتې کېدو. دا ټوله دنیا مني، بت پرست مني، دهریه مني، او هر یو کس مرګ مني. ځکه چې د مرګ تعلق د مغیباتو سره نه دی، دا د پټو څیزونو نه دی، ښکاره شی دی. ویني ساتې نوځي په مخ کې. نو شیطان یو مخلوق دی، الله جل شانه پیدا کړی دی. د ناری مخلوق دی، د اور نه پیدا کړی دی. په نظر نه ښکاري. فرښتې نورانی مخلوق دی، د نور نه پیدا کړي، هغه په نظر نه ښکاري. نو فرښتې د نور نه پیدا دي او شیطان د نار نه پیدا دی. نار اور جدا شی دی، نور جدا شی دی. د اور خاصیت حرارت سوځول دی او د نور خاصیت سوځول نه دی. بیا شیطان چې کوم دی نو هغه سراسر خبث دی، ګندګي ده او شر دی، فساد او فساد دی. په هغه کې خیر د سره شته نه. او فرښتې چې کوم دی نو هغه سراسر خیر او خیر دی، پاک مخلوق دی، په هغې کې شر د سره شته نه. د هغې لاره جدا ده، دی جدا. قرآن کریم کې الله جل شانه د فرښتو باره کې فرمایي، د شیطان په باره کې هم آیات وي، ګڼ آیات دي. فرښتو باره کې فرمایي لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. مونږ ته خدای حکم کوي، انسان نافرمانیو کی مز کوا مز نه کوي. ډېر کسان داسې شته. روژه نیسه، کتب علیکم الصیام، روژه نه نیسي. زکات ورکو، آتو الزکات، زکات نه ورکوي. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج فرض دی، حج ته نه ځي، پیسې ورسره شته. مختلف احکام په د الله د طرف نه فرض دی، هغه نه کوي، د خدای حکم نه مني. فرښتې لا یعصون الله، هغه نافرمانی نه کوي. یعنی د خدای پاک چې 1,00,000 حکمونه یو فرښتې ته مثلا وشي نو په هغې کې یو حکم نه پرېږدي، هغه ټول کوي لک بلک. هغې پیدا داسې دي چې د هغې په سرشت کې، د هغې په ابتدا کې، د هغې په پیدایش کې د سره د معصیت ماده شته دی نه، نشته پکې. نو فرښتې جدا مخلوق دی. شیطان سړی ته په زړه کې القا د ګناه کوي، د معصیت، او فرښتې القا چې کوم دی نو هغه د نیکۍ کوي. دا لارې جدا ده. بہرحال شیطان مخلوق دی. قرآن کریم کې الله جل شانه ځای په ځای ذکر کړی او شیطان سړی خطا کوي، شیطان سړی گمراه کوي، شیطان سړی بیلاری کوي. په کومه طریقه باندې بیلاری کې مختلف طریقې. کله لومبه گزار دی د ایمان باندې کوي چې ایمان ته لاړ شي. که ایمان ته نه نزي، سړی کلک ته مؤمن دی، نو بیا په عمل باندې، په کردار باندې حمله کوي چې ګناه کبیره کې مبتلا شي، فرض ته پاتې شي، دا ګناه کبیره ده. یو منکر ارتکابو کې دا ګناه کبیره ده. که هغه بیا نه کېږي، بیا په صغیره ګناهونو کې مبتلا کوي. که هغه بیا نه کېږي، بیا داسې وکړي چې یو طرف ته نیکي ده، بل طرف ته مباح کار دی. ورته وایي سړی دا نیکي څه کې دا کار وکړه، هغه بیا وکړي، بیا هغه نیکۍ نه پاتې کېږي.
چې په دې کار نه کېږي نو بیا یې ورته د نیکۍ ووایي، لیکن هغه نیکي داسې وي چې د هغې په بدل کې تېنه غټه نیکي پاتې شي او وړه نیکي، ځکه چې غټه یې پې سودېږي. کتابونو کې یو واقع راځي چې یو بوډا و سپینګیری نیک و او په شیطان به یې لعنت وي او د شیطان مخالفت به یې کول روزانه. یو ځل د دیوال ویښ کې ناست دی او دسمات یې کوي وړوکې. یو زلمی تېرېدو هغه ته چې بابا پاسه دیوال راغورځېږي. بابا پاسېد زر زر چې څنګه اخوا شو دیوال درز را پرېوت. دی وایي چې یاره دې سړي خو ما سره ډېر ښه وکړل چې دا زلمی څوک دی. په چاخو چاخو قدمون لاړو، هغه ولاړو. ورته وایي چې تا خو ما سره ډېر ښه وکړل. ته یې څوک؟ وایي زه هغه یم ته چې 20 ځله په ما باندې د ورځې لعنت وې. شیطان یم. وایي ښه. وایي دا زه دې څنګه بچ کړم؟ ته خو زما دشمن یې. هغه ورته وایي چې ښه مې درسره وکړل نو اوس تپوس. وایي نه ما ته ووایه. هغه ورته وایي چې دا دیوال را پرېوتو چې ته لاندې ناست وې نو تا ته به الله پاک د شهادت درجه درکړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهداو اقسام ذکر کړي دي. په هغې کې یو قسم ذکر کړی دی صاحب الهدم، جس پر چت گر جائے، دیوار گر جائے، پہاڑ سے پتھر لڑ کھائے، اس کے نیچے دب کر مر جائے. یہ بھی شہید کے اقسام میں ایک قسم ہے. دام شہید دے. په اوبو کې غرق شي شهید دی. چت پہ راپروزی شهید دی. په وبایي بیماری کې لاړ شي شهید دی. لیکن د هغه شهید درجه ډېر افضل د هغې ته دا یوم نه رسي کوم چې د الله په لار کې د الله د دشمن سره د الله د قانون د بالادستۍ دپاره جنګېږي او شهید شي. هغه ډېره اعلی درجه. نو وی زما در باندې د شهادت درجه نه وه پېرزو. ما وی چې هسې هم نن سبا مرې د ګور په غاړه ولاړې چې په خپل مرګ لاړ شي نو خیر دی، خو د شهادت دا درجه مې در باندې نه وه پېرزو. نو ځکه مې بچ کړي. حضرت معاویه رضی الله عنه صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو شپه تېنه تهجد قضا شو. صحابه کرام و تهجد کول، جنگ کې به کول، په سفر کې به کول، په حضر کې به کول، تهجد به کول، پاسېدل به د شپې. د الله رسول به ګرځېدو په صحابو چې څوک څه کوي، فلان کې پاسېدلی دی که نه. په دې مدارسو کې بعضې مدارسو کې طالبان الحمدلله دلته په دارالایمان کې هم طالبانو د پاسولو اهتمام کی. طالبان غټ طالبان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. دا هغه سنت چې نول پکې نشته دی خو اجر پکې ډېر دی او د خدای په قرب ډېر حاصلي. نگرانی به کوله. ابو بکر صدیق سے ولاړ دی په تور شپه کې پیغمبر علیه السلام ګرځېدو. صدیق اکبر سره شاته نږدې شو، داسې غوږ یې ورته کېښود خو د هغې قرات اواز یې نه اورېدو. ولاړ دی الله ته خوځي نه. بیا حضرت عمر رضی الله عنه څخه لاړو چې پاسېدلی که نه هغه هم ولاړ دی مسکی په زوره زوره لګیا دی قرات لولي. نگرانی کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سهار شو صدیق اکبر ته وایي چې ابو بکر زه تا څخه درلم خو تا اواز ما نه اورېدو، تا قرات ډېر پټ وې. ولې؟ ابو بکر صدیق ورته وایي چې یا رسول الله اسمعت من ناجیت، اسمعت من ناجیت، جس سے میں سرگوشی میں لگا ہوا تھا میں اسی کو سنا رہا تھا. چې چا سره ما خبرې کولې پټې هغه ته مې اورول، هغه اوري، بل چا ته اورول د څه ضرورت دی؟ عمر رضی الله عنه نه تاسو کو عمر زتا څخه درلم تا په زور زور قرات وی ولې؟ دا یا ساتي دا ولې چې دلته کې دا ټکي استعمالوم نو نبی دی د انسان په عمل پسې شاته جذبات وي. ما مخکې څو ځله دا خبره دلته نشوي ده چې جذبات خي نو ښه عمل کې قوت نور راشي، هغه ډېر قیمتي شي. او چې جذبات خراب وي نو کله ښه عمل خراب شي، او خراب خو خود خراب وي. جذبات وي شاته د الله سره مینه، د الله د رسول سره مینه، د ایمان تقاضا. حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جذبات ذکر کړی دي. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
जिस ने रमजान के रोजे ईमान के तकाजे की बुनियाद पर और सवाब के लिए रखे, अल्लाह के लिए रखे, तो उसके अगले गुनाह बख्श दिए गए। चचा दा रोजे पदी नियतुनी दा आगा जज्बात थी, ईमानी जज्बा दा और पसे शाता मुहर्रिक मुस्कई ईमानी जज्बा दा, दा सवाब जज्बा दा, अल्लाह जल्ल शानहू जमान राजी शी, खुदाई पाक राता अजर राखी। دا ورپسې جذبات دي چې جذبات څومره اعلی دومره د انسان عمل کې ترقی راځي، وزن ډیریږي. دا الله رسول چې کوم حدیث ذکر کړي په هغه به تاسو پوه شئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما صحابه یو مد الله په لار کې ورکوي او راتلونکي زمانه کې غیر صحابي هغه د غر عمر ورکوي نو هغه د مد پسې نشي رسیدي، ځکه چې هغه پسې کوم جذبات دي، هغه جذبات دی نشي خپلول، هغه داسې جذبات. بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تهجد ته پاسېدو، یو شپه تهجد نه پاتې شنو، سهار په جړه ګوتې پورې کې جړلې ډېرې وجړل، په بله شپه پاتې شو، بیا تهجد ته پانېدو، بیا یې جړل. په درېیمه شپه باندې چې کوم دی نو په پورته بالخانه کې وده دی او داسې ځای کې وده دی چې هلته بل څوک نشو تلی وته، ورونه یې بند کړي، چا خپې نه وخوځولو د تهجدو په ټیم کې چې وی کتل سړی ولاړ دی، وینیو دا څوک راغلی دی، ځکه چې دې ځای کې خو زه یوازې پروت یم، نور کله دا د کوم ځای راغلی، ورته وایي چې څوک یې لکه څه کې، ورته وایي چې صاحب تهجد ته مې پاسولی، وی یې څوک حال ووایه، وی شیطان یم، وی شیطان خو تهجد ته پاسول نه کوي، تاسو څنګه پاسولی؟ وی ځکه مې پاسولی چې ته دوه شپې د تهجد نه پاتې شوې، تا چې کومه جړه وکړه هغې جړه الله جل شانو چې تا ته کوم اجر او ثواب او درجه درکا هغه ډېره زیاته اوچته وه. معاویه رضی الله عنه نیولی دی، پرېږدم دی نه تر څو چې د حال نه دی. که چېرې دا درېیمه شپه هم تا جړلی وی او ته پاتې شوی نو زما خو بیړه غرقه شوي وه، تا ته به کوم مقام خدای درکولو، وی هغه مقام مې در باندې سود نو ما یې راشه تهجد دی وکړي، خیر دی، خو چې په جړه هغه مقام مې لوي. حدیث مبارک کې راځي 2 ساس کې داسې دي چې هغه الله جل شانه ته ډېر خوښ دي. قطرة دم يهراق في سبيل الله وقطرة دمع یو د وینې ساس کې چې د الله په لار کې توشي، د مجاهد د بدن نه، د غازی د بدن نه د الله په لار کې جنگي، یو د اوښکې ساس کې چې د الله د خوف او خشیت د وجه نه د سترګې نه توشي، جاړی الله جل شانو ته چې په خپله جړه نه درځي، داسې مجلس ته ځه چې هلته کې جړه در خلک جاړي، هغې کې کښېنه چې ستا زړه نرم شي، د الله د ویرې نه جاړه، د الله د خوف او خشیت د وجه نه جاړه. خدای څومره مهربان دی، څومره ګناهګار ما تر اوسه پورې دا بدعملي نه پرېښي، او الله جل شانه د چا په وړاندې ذلیل کړی او رسوا کړی نه یم، دومره مهرباني ما سره کوي. څومره زمانه وشو جبه غلط استعمالوم، غوږونه غلط استعمالوم، موبایل غلط استعمالوم، لاس غلط استعمالوم، خپې غلط استعمالوم، مازغو سوچ غلط دی، دا غلط استعمالوم، لیکن الله جل شانه د چا په وړاندې تر اوسه پورې ذلیل کړی نه یم، حالانکې هغه علیم او خبیر ذات دی. وجاړه الله، دا الله جل شانه مهرباني او خپل نافرمانی او معصیت دا دواړه مقابل کړه، الله ته وجاړه، دا جړه د الله جل شانه ډېره خوښه ده بنده. نو حضرت معاویه رضی الله عنه ته شیطان دا ووی، نو شیطان کله کله داسې کوي چې سړی یو غټه نیکي وي یو وړه، هغې غټې نیکۍ ته نه پرېږدي چې دا ونه کي چېرته، دا وړه ورته وایي چې دا وکړه. حضرت نوح علیه السلام چې په کشتۍ کې کېناست نو ورسره هغه مسلمانان هم ناستو چې چا په ایمان راوړه، په هغې کې خپل اولاد دي او ورسره ښځې هم دي، زنانه هم دي، مسلمانان هم حیوانات هم پکې وو، جوړه جوړه وټول، یو بوډا پکې ځان ته ناست دی، هغه سره بله جوړه نه وه. نو نوح علیه السلام ته چا وویل چې صاحب دا بوډا څوک دی؟ نوح علیه السلام ورته وویل لکه ته څوک یې؟ او لوی جهاز و په هغې کې خلک ناست دي، او بعضې وایي چې 80 افراد و پکې حیوانات. نو هغه نوح علیه السلام ونیو، هغه د الله پیغمبر و، ورته وایي چې صاحب زه شیطان یم. ورته وایي چې نوح علیه السلام ته څنګه راوختې؟
نو هغه ورته مینت وکړو، وی چې نه نیولې و. وی ښه په دې شرط دې پرېږدمه خیر دی چې ته خلک څنګه ګمراه کوې، ستا په لاس کې چې کوم هتیار دی انتهایی هغه هتیار چې په هغې سره خطا کېږي نه ستا وار، څنګه خلک ګمراه کوې؟ دی ورته وایي په دوو لارو باندې زه خلک ګمراه کوم، یو د حسد په لار او یو د حرص په لار. حسد او حرص. او حسد وایي هغه شی دی چې په هغې باندې زه خپله ګمراه شویم. شیطان ورته وایي زما حضرت آدم علیه السلام سره حسد پیدا شو، ما وی چې دا سړی به د ځمکې خلیفه کېږي، او امید خو د ده آرزو د ده لالچ د ده د هغې حسد د وجې نه د آدم علیه السلام سره جوړه شو دشمني. بیا د شیطان په وجه هغه جنت نه راووتو. شیطان خوراندی درګاه شو، سجده یې ونه کړه. الله جل شانه ورته حکم وکړو، قرآن پاک کې هر څه ذکر دي، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. الله جل شان تپوس کې تاولې سجده ونه کړه، هغه علیم او خبیر ذات دی، خو مونږ ته یې وروله. شیطان ورته وایي خلقتنی من نار وخلقته من طین، تا زه د اور نه پیدا کړم، دی د خټې نه پیدا کړی دی. اور کی طرفو ده، اور په برزي تعلی ده پکې، اور سوزول کوي، خټه کو خلاندې پرتی خلک پخپی کېږي. دا د عقل او د نفس په بنیاد باندې وي. عقل چې کله د نفس تابع شي دغه عقل هم سړی ګمراه کوي، او عقل چې کله د ایمان او د قرآن او د علم وحی تابع شي هغه عقل بیا سړی په هر ځای کې کامیابی طرف ته بیایي. د انسان چې کله خراب صحبت مجلس کې کینی خراب شي، چې کله ښه صحبت کې کینی ښه شي. دغه عقل چې د نفس تابع شي خراب شي. د یونان حکما عقل لرلو لیکن د نفس تابع و، اصلاح کوونکی څوک نو، ګمراه شو. او انسان د زناورو په شان جوړ کړو. او عقل چې هغه د ایمان د دین د وحی تابع شي، د پیغمبر تابع شي، بیا په ده باندې لارې ټولې پرانستې کېږي. نو حضرت نوح علیه السلام ته تپوس وکړو، یو د حسد د وجې نه او یو د حرص د وجې نه. د حسد د وجې نه زه ګمراه شم او د حرص د وجې نه آدم علیه السلام ګمراه شو. هغه یاد وی ځکه چې د هغه په زړه کې لالچ پیدا شو، هغه هم ورته ده ویلي چې دا ونه وخوره نو ته به همیشه د جنت کې پاتې کېږي. بعضې وایي چې دې نه مراد همیشوالی د جنت آدم علیه السلام نه غوښتو، وی تا ته به د خدای قرب حاصلي، د الله جل شانو قرب آدم علیه السلام غوښتو، دا حرص یې په زړه کې پیدا شو. نو الله جل شانو ورته ویلو چې دې ونې ته نږدې کېږه، ما هغه هیر شو. د شیطان په هغه خبره کې رالو، هغه ونه یې وخوړه، بیا د جنت نه د هغې په وجه راووتو. بیا د دوه څیزونه داسې. حضرت موسی علیه السلام یو ځل شیطان ورسره ملاو شو په لاره کې، وینیو تعارف یې وشو. بیا ورته موسی علیه السلام وایي چې ته ما ته هغه چلونه وښیې په کومو چلونو چې ته خلک ګمراه کوې. نو شیطان ورته وایي چې تا خو ما نه ډېر لوی غټ سوال وکړو، غټ تپوس دې رانه وکړو. وی ته په څه طریقې سره ګمراه کوې، تا نه به سړی څنګه بچ کېږي؟ ورته وایي چې صاحب چې کله د په زړه کې د صدقې اراده او خیال روچت شي نو فوراً صدقه کوه. صدقې خیال چې کله روچت شي نو صدقه کو، ځکه چې کوم سړی د صدقې اراده وکړي نو زه بیا ویم چې خیر دی رستو به یې ورکړي، بیا رستو ترې نه هغه ایره کم چې هیره شي بیا نه کوي. کوم سړی چې هغه زما نه ځان بچ کوي نو هغه د فوراً د اراده د صدقې روچته شوه، فقیر ته یې ورکوم، مسکین ته یې ورکوم، مور او پلار ته یې ورکوم، گاونډي ته یې ورکوم، یتیم ته یې ورکوم، په جومات یې لګوم، په مدرسه یې لګوم، فقیر ته یې ورکوم چې کوم ځای کې یې لګې، ښځې کې په جهاد کې ورکوم، مجاهدینو ته یې ورکوم، په دې ځای کې ورکوم، او مسلمانانو ته یې ورکوم چې کوم ځپلې شوي دي په سیلاب، په زلزله، د ظالم د لاسه هغوی ته یې ورکوم. چې څنګه اراده را پورته شوه هغه فوراً ورکړه، ځان نه وشو، ځکه چې کله رسته شو بیا شیطان هیروي. دویم یې ورته ووایي چې کومه واده وکړې د چا سره، د الله سره واده وکړې یا د الله د بندگانو سره وکړې نو واده فوراً پوره کو. بیا هغه کړي واده کله کله چې کوم دی نو زما په وجه هغه سړی ماته کړي، دی سره یې واده کړي چې دا کار به نه کوم،
او واده سرته رسو پوره کوه فورا. مثلا یو کس نظر منلو، داسې دومره دنیا را راځي نظر یې منلی وایي صاحب که دا پیسې اوس زه په خپله دا څاروی حلال کم وخورم نو څنګه ده؟ نه نظر کېږي، نه نظر کله کېږي. نظر هو چې تا منلی دا فقراو ته ورکړي، بیا پې زړه نه کېږي. نو دا نظر وعده ده چې زما دا کار وشي، زما دا بیمار ښه شي، زما دا ورک کس زوی دی، رور مې دی، فلانکی دی چې دا راشي، زما دا کار روان شي، زه به دا شی ورکوم د الله په نوم باندې، هغه بیا فورا ورک. دا نظر پوره کول وعده پوره کول دی، د الله سره کړي وعده. زه به دې ګناه ته بیا نه نږدې کېږم، د الله سره وعده کړي پوره که، بیا د شیطان دام کمزوری کېږي. بل درېمه خبره موسی علیه السلام ته شیطان وکړه چې زنانه سره یوازې په یوازې پاتې نشي. کوم سړی چې غیر محرم زنانه سره په یو مجلس کې وي، دوه په دوی دی، د دوی سره په منځ کې زه یم، د دې سړي زړه دې طرف ته راکاږم او د دې زړه چې کوم دی نو دې سړي طرف ته راکاږم، د دې دواړو د یو بل سره غلط خیالات پیدا شي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لا یخلون رجل بامرأة، کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے. یو سڑے دے ہم یوازے پہ صحبت کے دے یو زنانہ سره نه کینی، چې کینی دریم ګړی و پدې کې شیطانی، او شیطان به دیم دته بم لکچر کوي، دته بم کوي، دی بم لمسی، دا بم لمسی، دواړه به خطا کوي. ډیر ښه خلک خطا کړي. نو کله هم داسې کول نه دي پکار. سورلی دا سفر نه دی پکار زنانه سره. بعضې خلک وایي چې ما سره زما ورندار ده، ورندار محرم نه ده، مور محرم ده، خور محرم ده، ښځه ستا ښځه ده، هغه ځان سره بوتلی شي. مور محرم ده، خور محرم ده، لیکن داسې سړی علما او فقها وایي فتاوا او کتابونه لیکلي دي که چېرې د دې خور یا د دې ترور په باره کې هم غلط خیال په زړه کې راوچتېږي، دې سړي ته قطعا دی سره هم نه دي تلل پکار په سفر باندې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه لوی هستی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس په دې امت کې بل څوک. یو ځل صدیق اکبر د خپل لور بی بی عایشې سره ناست څه خبرې کول، د الله رسول دا جمله ارشاد فرمایا ابوبکر زنانه سره یوازې په یوازې ناست دی. دا د امت لپاره تعلیم و چې د ابوبکر غونې کس وي او د عایشې غونې لور وي، داسې پلار او لور په یو مجلس کې ناست دی، د الله رسول هغې ته تلقین کړی چې نه، نو بیا ما او شما بل یو کس کوم داسې دی، داسې دی چې په هغې کې د خطرې احتمال کېدی شي دا امت ته تعلیم او سبق. رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه بیعت کړي دي، لیکن شمائلو کې حدیث دی، شمائل ترمذی کې ما مست ید امرأة قط، ام المؤمنین عائشہ بی بی فرمایي چې پیغمبر علیه السلام لاس د زنانه بدن سره نه دی لګېدلی، کله هم د لاس سره لاس نه دی لګېدلی، حالانکه د ټول امت زنانا د الله د رسول لپاره داسې وی لکه لونه بچی وي. ځکه نوح علیه السلام، لوط علیه السلام چې کله خپل بد کردار قوم پویولو نو ورته وی چې زما دا لونه شته که نه. مفسرین لیکلي د لونه نه مراد د امت زنانه دي، ستاسو خپل زوجات شته دی، تاسو هغوی څه خبرې نه ځئ چې دا بد کار کوئ. بهرحال عمل خبره مې دا کوله، عرض مې دا کولو چې موسی علیه السلام ته شیطان وایي دریم چې زه ګمراه کوم سړی نو هغه زنانه سره. بعضې دکاندارانو پخوا به ډېر کول، اوس راته پته نشته، دکان کې به پرده ځوړنده کړي وه، زنانه به کپړې اغشتو ته لاړه، دکان ته به دننه شوه نو ده به پرده راښکله. هلکه دا ستا څه ده؟ ښځه دې نه ده، خور دې نه ده، ترور دې نه ده، مور دې نه ده، دا یو اجنبي زنانه ده. هغه ټایم کې بورخه د سر نه لري کې، مخ بربند کې، کله یو کپړه راخله کله بل راخله، یوازې ته چې پرده دې راښکله دا مجلس ځان ته شو. چې دروازه کلاو وه، پرده دروازه خلاصه وه، پرده نه وه، بازار کې خلک ځي راځي ټولې ویني، هغه زنانه به د خپلې پردې د حیا اهتمام کوي. هغه چې څومره وخت ضرورت دی څه شی اخلي، دومره وخت به تیر کې بیا به بهر وځي. دا غلط عمل دی
چې یو سړی په دکان کې زنانه لوښ اخلي یا کپړې اخلي یا بل یو شی اخلي، په هغې کې پرده راکاږي، بیا دکاندار سره لګي. دا جهالت ته ناپوهي ده، ځکه چې هغه ستاسن او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په وعید کې راځي چې دی کې دریم کس چې کوم دی نو هغه شیطان. بهرحال شیطان دا د دې لارې راهزن دی، د دنه د بچ کېدو دپاره څه کول پکار دي دا هم درته ویم. د شیطان نه د بچ کېدو دپاره یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله لس ځله سړی سحر شي، سحر کی شپه تیره شي، لس ځله وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لس ځله پوره کی نو انشاءالله الله پاک نه وغواړي الله جل شانه به د شیطان د شر نه دی ټوله ورځ کې محفوظ ساتي. او چې لس ځله د شپې ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سملی نو دا لس ځله ووایه نو شیطان د شر نه به دی الله محفوظ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم معنی صدا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، زدہ اللہ پا پناہ کے رازم د شیطان رټلې شوي نه رانده درگاه نه. چې کله دا سړی ووایي یو لس ځله ووایي نو چې یو ځلې ووایي نو شیطان کمزوری کېږي، چې بیا یې وایي شیطان کمزوری کېږي، ځکه چې هغه ته پته ده ستا به یا دې طرف ته خیال ځي یا به نه ځي، هغه ته پته ده چې دې سړي الله د مدد دپاره راوغوسته زما مقابلې ته. اعوذ بالله میں الله کی پناه. لکه په دنیا کې د یو کس د چا سره دشمنی وي او د دشمن په لاس کې ټوپک دی ورپسې لګېدلی دی او دغه کس ته مخکې زغلي، دا تشلاسې دی، تشباڼی دی، څه ورسره نشته، مخامخ یو کور رالو، هغه کور ته ورننوتو، زنانه دي پکې نارینه دي، دی ورته وایي چې پناه راکوي، پناه راپسې دشمن لګېدلی. نو ده ته پته ده چې دا کور خلک زورور دي، دا ما بچ کولی شي. سړی به راشي دروازه کې بودرېږي چې نه ما سړي ته پناه ورکړي. دا د انسان حالت دی. او الله چې کله سړی اعوذ بالله وایي نو شیطان وایي چې د الله راوغوستو زما مقابلې ته، د هغه پناه یې غوسته، او هغه ذات دومره زورور دی چې د هغه په مقابلې ته هیڅ څوک نشي راتلی. ان الله علی کل شیء قدیر، هغه قادر مطلق دی، هغه هر څه کولی شي. او هغه فریاد رس فریاد اوریم چې هغه د مدد دپاره څوک راوغواړي د هغه مدد ته ځیم، هغه ته چېرته د تلو ضرورت نشته، د څه کولو ضرورت نشته، هغه اراده وفرمایي. یو ځل حضرت یحیی علیه السلام بنی اسرائیل بیت المقدس کې را جمع کړي. دا عیسی علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې پیغمبر تیر شوی، د هغه نه مخکې یحیی علیه السلام. یحیی علیه السلام عیسی علیه السلام خپله کې رشته داران دي، ملاقات هم شوی دی. د یحیی علیه السلام پلار پیغمبر و زکریا علیه السلام، دا درې واړه لږ بږ په یوه زمانه کې وړاندې وروسته تیر شوي. یحیی علیه السلام بیت المقدس کې بني اسرائیل راغونډ کړل، ویې راشئ ضروري خبرې یاده کړو. په هغې کې یو څو خبرې وکړې، الله پاک ورته ویلو چې دا دې خلکو ته وکړه. په هغې کې یو خبره دا وه چې د الله ذکر ډېر ډېر کوئ، ځکه چې کوم سړی د الله ذکر کوي د هغه مثال داسې دی لکه سړی دشمن ورپسې لګېدلی او د بچ کېدو څه صورت نی او ناڅاپه مخامخ یو مضبوطه قلعه ده او د هغې غټ ګیټ او صدر دروازه خلاصه ده، دا سړی پکې ننوتو، دننه یې ور بند کړو. شیطان هغه دشمن بار پاته شو، دی دننه شو. دغسې چې سړی د الله ذکر کوي، د ذکر مثال د هغې قلعه دی او د هغې کول دې قلعه ته دننه کېدل دي او دروازه بندول دي، دشمن بهر پاتې شي او سړی په هغې کې دننه محفوظ شي. نو شیطان نه د محفوظ کېدو یو ذریعه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لس ځله سهار لس ځله ماښام ووایي. دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت و اتباع. بعضی سړی وایي چې اللہ کس طرح راضی ہوگا، ہم جنت کیسے جائیں گے، کون سا راستہ دنیا میں اختیار کریں. اللہ کے بندے، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، فقہ کی صورت میں علماء اور فقہاء اور مجتہدین نے ان تمام مسائل کو یکجا کر دیا ہے. عبادات کے متعلق، معاملات کے متعلق، معاشرت کے متعلق اور حقوق کی ادائیگی کی صورت میں، اخلاقیات کی صورت میں یہ سارے احکام مرتب ہیں.
بیا ته تپوس کې چې سړی کومه لار اختیار کړي، دغه لار ده. دا ستا خپل عقل له سر سترګې دي چې ته داسې عالم ته ځه چې ستا په نظر کې هغه تقوادار وي او هغه پوه وي، بس د هغه عقیده درسته وي. که ته نه پوهېږې چاته ووایه چې د کوم چا عقیده درسته ده، ځکه چې بعضې به تا ته داسې میلاویږي چې هغه به په هغه لباس کې څوک راهزن وي، هغه به تا ګمراه کوي. بس چې تا باندې زړه مطمئن شو، نیکانو خلکو د ته ووایي د هغه لمن ونیسه، هغه نه تپوس کو، نو اتباع د سنتو په شکل کې دویم ځان بچ کولی شي. ځکه چې دې کې څه کولو ته ضرورت نشته. مثلا ته معامله کې خو ستا معامله سودي ده، نو اتباع د سنت دار چې سود پرېږده. ته یو نوکرۍ باندې خو په هغې نوکرۍ کې تا ته د رشوت موقع ډېرې په لاس راځي، په ورځ کې درته لسګونو موقع راځي، په هغې کې ته رشوت اخیستی شي 5,000 10,000 50,000 1,00,000 زیاتې کمې. نو دې کې اتباع سنت دار چې رشوت حرام دی، رشوت ما اخله. ستا په زړه کې دا راځي چې د فلانکي سړي د ځمکه زه لاندې کولی شم، زما تحصیلدار سره او پټواري سره یارانه او دوستانه ده، هغه زما دا کار کولی شي، دې ځان پسې راوړولی شم. دا کونډه ده، دا مسکین دی، دا فقیر دی، دا د کلي داسې کس دی چې څوک یې څه کشمیري نه. تا ته پته ده چې پردۍ ځمکه لاندې کې د الله رسول فرمایي چې کوم سړي یو لیش ځمکه د چا لاندې که هغه به په دې غاړه کې په ورځ د قیامت پرتی تر اومې ځمکې پورې، دی به ډېر په بد حال وي، دا سر به یې داسې اوچت وي ښکته کولی به نشي ځنه، او دغه ذلت سره به مخامخ وي، خلک به یې ګوري تماشه کوي. د دویم شی اتباع سنت. دریم سیز چې شیطان د شر نه پې سړی بچ کېږي هغه کثرت ذکر الله دی، د الله ذکر ډېر ډېر کول. نن سبا د خلکو د دې سره چړ دی، شیطان په مختلفو طریقو خلک گمراه کوي. چې کوم سړی ذکر وکړي تسبیح لاس کې غشتي او کفر او شرک ته ننوځي. ابو هريره رضی الله عنه مسند احمد ابن حنبل کې حدیث، ابو هريره رضی الله عنه سره مخکې د کجورو اډوکې پراته دي، اړولې دي او تسبیح وایي، یو کس تابعي ورسره کار و، هغه وایي زه لاړم تسبیح یې ذکر یې کولو، یو اډوکې ښکته غورځولو، چې اډوکې ټول ختم شول، تسبیح یې پې وی، بیا خلطه کڅوړه وویشته ښکته، خادم یې ناست، هغه ته یې وایي دا دې کې واچو، هغې کې اډوکې جمع کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي حضرت صفیه رضی الله عنها، حضرت جویری رضی الله عنها، د دواړو بیل بیل روایات دي. یو په هغې کې په کجورو اډوکو باندې تسبیح وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر د مس په وخت کې د کوره ووت، چاش په وخت کې واپس رالو، وی ته هماغسې ناستی ذکر کې وی چې او وی ما ته یو څو کلمې یادې دي چې د هغې اجر 3-4 ځله چې ووی د دې ستا د ټول ذکر نه سیوا کېږي. وی څه دي یا رسول الله؟ ما ته وښایي. بیبي ورته وایي وی چې هغه دا دي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. امام بخاری رحمه الله دا حدیث مختصر الفاظ سره 3 ځای ذکر کړی دی. زهیر ابن حرب استاد نے ذکر کړی دی په کتاب الادعیه کې سبحان الله وبحمده صرف چې سلسله څوک دا د ورځې وایي سحر د سمندر د زګ برابر ګناهونه خدای معاف کړي. علما وایي دې نه مراد صغار واړه ګناهونه دي، لویه ګناه په توبې سره معاف کړي. او که خدای د چا نه راضي شي نو بیا الله جل شانه نه څوک تپوس نشي کولی، بیا هغه هر څه معاف کوي. او بل ځای کې کتاب الایمان کې دا حدیث ذکر دی، په آخر کې هم ذکر دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا الله ذکر چې څومره ډېر کې د ذکر نه دا شیطان یریږي، بس د خدای د نوم. مؤذن چې اذان په زور وایي، دا الله رسول هغه صحابي چې چا خوب لیدلی و، عبدالله ابن زید ابن عبد ربه، فرښتې په خوب کې لیدلی وه، وسره بیګلو وي مونږ ته دا راکوي، مونږ به خلک مستراجمه کوو. فرښته ورته وایي چې د دې نه بهترین شی ته ونه ښیم، وی څه؟ وی دا کلمات وایه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله الى آخر الاذان. اذان تر اخره پورې ورته ووی چې دی پاسېدو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په منډه منډه راغلو، یا رسول الله دا خوب مې لیدلی دی. ورته یې وفرمیل چې انشاءالله دا حق دی. او بلال تا نه آواز اوچت دی او اوږد آواز دی، سای اوږده ده، آواز یې اوچت دی، هغه ته وایه، هغه به یې وایي ته ورته وایه، ته ورته دا کلمې ښایه. نو بلال سے په اوچت آواز وي، نو اذان په اوچت آواز چې کېږي نو دا شیطان د هغې نه زغلي، شیطان زغلي او شاته هوا پرېږدي، دومره یریږي د الله جل شانه د نوم نه چې ذکر سړی کوي
نو د الله جل شانه د نوم نه شیطان یریږي، شیطان به دې خطا کولی نشي. کثرت ذکر. ذکر د حدیث کوم یو کتاب چې اوچته پاغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث یو معتد به ذخیره به ویني چې هغه اذکار دي د الله رسول دا ذکر کو د دې دا فضیلت دی، دا ذکر کو د دې دا فضیلت دی، دا ذکر کو د دې دا فضیلت دی. مختلف اذکار، مختلف فضائل هغه ذکر شي. نو دریم شی هغه ذکر الله دی. د شیطان د داو نه سړی بچ کېدی شي په دې دریو سیزونو باندې. یو دا چې سړی د الله جل شانه ذکر ډیر کوي، بل اتباع د طریقې د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي، بل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لزل سحر او لزر ماخام دا خپل باندې ذکر الله دی، لیکن دې کې اثر دی ډیر زیات. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وړاندې داسې د دوه کسانو جګړه واغه، یو کس ډیر غوسه شو. حدیث مبارک کې الفاظ راځي چې د ماری رګونه پړسېدلی. د الله رسول فرمایل چې ماته یو کلمه یاد ده، کدي سړی وې نو دا حالت به ختم شي، دا غوسه به ورک شي. چاته پوسو کو چې یا رسول الله صدوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هغه کس لاړو هغه ته وې چې ته دا وایا، نو هغه په هغه بد وګڼل. د الله رسول خپه شو باغې کچری ویلې ونه دې سره شیطان تختی. د غصې علاج هم دغه دی. کور کې غوسه شوي، خزي ته غوسه شوي، اولاد ته غوسه شوي، بل چاته غوسه شوي، شرط نه جوړیږي، جګړه ته جوړیږي. کله کله ازمون په دې پښتنو کې په دې علاقه باندې هغه شر قتل او قتال ته لاړ شي. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا، درې ځله وایا. کله کله پکې نور صفاتی الفاظم سیوا کول شي. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم به اثر نورم زیات بوښ. او چې کوم ځای کې غوسه شي چې ولاړ نو کېنه چې ناستي د سملاستو ځای نو پروزه پزمکه باندې، او چې یو مجلس کې نو هغې نه بل مجلس ته لاړ شي. قرآن کریم کې الله جل شانه د مؤمنانو ښه صفات ذکر کړي چې دی سره کله یو جاهل کس ملاو شي قالو سلاما، نو دی ورته وایي سلام، یعنی جواب نه ورکوي د غلط خبرې غلط انداز سره، بلکې چپ پاتې کېږي. زمونږ اکابرو دغه صورت اختیار کړی دی. امام ابو حنیفه رحمه الله سره ډېر خلکو حسد کولو، لیکن موقع په موقع چې بچرته حاسدین وسره یوځای شول، کنځلې سپکې بدې ردې به ورته وې، جواب به ورته نه ورکول. رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې ابوبکر صدیق یو کس سره نښت، کافر و، هغه ورته بد رد وې، کنځلې کولې. ابوبکر صدیق صاحب چپ ولاړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لړې ته ولاړ دی. د مکې زمانه ده، په مکه کې کافر ډېر زورور چې کله بیا یو وخت صدیق اکبر سے برداشت نه کړی شو، جواب یې ورته ورکړو. چې څنګه جواب ورکړو، د الله رسول روان شو. صدیق اکبر ورته وایي چې یا رسول الله تاسو خو تر اوسه پورې ولاړ وئ چې هغه ماته کولې سخت الفاظ، او چې ما ورته یو ځل ویل تاسو روان شوئ ولې؟ وی ابوبکر تا چې جواب نه ورکول نو ستا د طرف نه یو فرښته هلته ولاړه وه، هغې جواب ورکولو. د الله د طرف هغه الله پاک نازله کړي، او چې کله تا جواب ورکړو نو هغه فرښتې ستا مرسته پرېښو، هغه لاړه، ځکه چې ته خپل بدل به خپله اخلي. دې نه معلومه شو چې کله انسان خپل بدل په خپله وانخلي، بیا الله جل شانو د هغه بدل اخلي. یو مسلمان چې ته آزار کې او تا نه بدل نشي اخیستی، د هغه بدل به تا نه خدای اخلي. دغه وجه ده چې د ظلم بدل هغه دنیا کې سړی نه وځي، هغه په کمزورو باندې ظلم مکو د چا آزار ماخ. به هر حال عرض مې دا کولو چې یو شی چې دنیا کې تا ګمراه کوي هغه شیطان دی، دویم هغه نفس دی، او دریم هغه خراب صحبت دی. انشاءالله د دوه په باره کې بیا چې ته موقع میلاو شي بیا خبرو